اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر و معین. اما بعد، انسان در یه معاشره که در زندگی که زه به عنوان یو شیعه یو مسلمان در معاشره که زندگی که مختلف کسانو سه ما تعلق ده و زه په کار ده در معاشره که ایما څه خلته چهره وي، اسلامی چهره د شیعه و چهره هغه څه خلته په کار ده، څنګه کردار ما ته په کار ده. یو بهترین روایت ده دی حواله سره څه معاشره کې خلکو شپږ قسمه دي. در په کار ده انسان یوه آینه جوړه کړي دا روایت څه وخت چې آیا زه دغو شپږو کې خو شپږم پنځم اول دویم کوم یو کې هم څه شپږم قسم څه دی امام علیه السلام ښه ګڼي خو پنځم قسم پنځه قسم بعد ګڼي. کسه معاشره کې موږ ته ځناورو کې مختلف ځناور برېښي، شیران دي، پړنګان دي، دین علاوه لومړی دی او هغه نه علاوه مثلا سپي دي او ورسره نور مثلا داسې ځناور خنزیر دی. مثلا دا مختلف قسم ځناور خدای پیدا کړي دي. دا باقاعده داسې اوصافو باندې چې کله انسان مشتمل شي مغه ټکې به مغه ته میلویږي. یو کاس د هغه کې سپی والا صفات دي، یو کاس د هغه کې خنزیر صفات دي، یو کې د پړنګانو شیرانو خوبیو کې موجود دي، یو کې د لومړی والا څه مثلا صفات موجود دي، تورړی والا. دغه امام علیه السلام امام سجاد علیه السلام در ښکلې روایت کې بینایي. دا روایت غواړم چې خپلو ملګرو دوستانو یارانو ته یې ذکر کوم. الناس فی زماننا علی ست طبقات. امام سجاد علیه السلام یې چې زموږ زمانې کې خلکو شپږ قسمه دي: اسد و ذئب و ثعلب و کلب و خنزیر و شات. زناو کې د شیرانو خوبې موجودې دي، زناو کې و ذئب لیوانو خوبې موجودې دي، و ثعلب زناو کې د لومړی خصوصیات ترړی خصوصیات موجود دي، و کلب زناو کې سپی و زناو کې خنزیر و زناو کې شات یعنی د میږي وزې والا صفات موجود دي. و امام څه کوم یو اکسپټ کوي اپریشیټ یې کوي هغه د میږي وزې والا دی. فاما الاسد، اما دغه معاشره کې څه څوک شیرانو خوبې دي هغه څوک دي. تاسې وخت شیر ځنګل کې چې دی ځان نه کمزوري باندې حمله کوي، خوري چیر پاړ د هغه عادت دی. درندگی ځنه کسان معاشره کې انداسې شیرانو غونته چیته غونته څه دی درندگی والا صفاتو کې موجود دی. دا څوک دي؟ فملوک دنیا یحب کل واحد ان یغلب ولا یغلب. دغه دنیا بادشاهان ارباب اقتدار د کرسۍ محبان څه کوم دي؟ د اقتدار محبان، د کرسۍ محبان. ایدوی عادت چیه دی؟ ایدوی عادت دغه د څارمیشه بل باندې غالب وي مغلوب نه وي. لکه شیر وکس ځنګل کې یغه اکثر عادت چیه دی چې زه شکست ونه خورم، هر شو باندې په کور زه حمله کوم، هر شو په کور د ما لقمه اجل جوړ شي. ارباب کرسۍ، ارباب اقتدار، د اقتدار هوس والا خواهشات والا کسونه داسې دي چې کابر دنیا هغه ونه پویر دغه کرسۍ دپاره هغه همیشه غواړي څه تهمات زرې سره جوړ زرې سره دوکې و فراډ زرې سره ظلم زرې سره غالب شي خو مغلوب نشي. و اما الذئب فتجارکم یذمون اذا اشتروا ویمدحون اذا باعوا. اما هغه کسان چې هغوی کې د ذئب والا لیوانو خوبې موجود، لیوانو خوبې څوک دي؟ دا اکثر بزنسمن تاجران دوی کې څنګه دا خوبې موجوده دی چې کله یو شی چونه خلي نو به یې مزاحمت کوي چې دا دومره ښه شی نه دی، دا یې 2 روپۍ شی نه دی خو به زه یې نه خلم. خو چې کله خپل شی بل نه خرڅوي درویغاو ته جوړوي، رنګ و روغناویر کوي، دوکایاو کې کوي، هغه شی بل نه خرڅوي. ګوړه د مثلا رنګو کې رنګ و روغنو کې بدل کی، یو بل داسې شیو کې وکي. یو مثلا یو شی دکان کې خرڅوي هغه څه دی مثلا شی یو خلته دی اندازې بل خلته کې. و اما الثعلب، اما هغه کسان چې هغوی کې ترړی خوبې موجودې دي فهؤلاء الذین یأکلون بأدیانهم ولا یکون فی قلوبهم ما یصفون بألسنتهم. اما هغه کسان چې هغه کې ترړی خوبې دي دا هغه کسان دي چې دین ذریعه معاش جوړ کړی دی، دین ذریعه سره خپل جیبونه ډکوي، دین ذریعه سره څه دی ذریعه معاش کوي. دوی چې کوم زړه کې د هغه په ژبې نه دي چې کوم په ژبې د هغه په زړه نه، یعنی ژبې و زړه منځ کې تضاد موجود دی. خپلو خبرو باندې عمل نشته، خپلو خبرو باندې بلیف نشته، خپلو خبرو باندې یقین نشته دی. منبر باندې به یو څه میدان عمل کې هغه بل خلته دی.
او هغه چې کوي چې کله روزګار به نه وي هغه غواړي چې هغه دین ځان ته ذریعه معاش جوړ کړي. اوس هشته منبر رسول دی هغه قبضه شوی دی، هغو کسانو لاس کې دی چې بای مدرسې نه دی ویلي، دین نه دی خبر، څو کتاب وزرې سره بس منبر داسې وایو چې فنکارو اداکارو میجورټي قبضه ورباندې ولګل. هغه علما چې هغه دلسوز و، هغوی علم کړی و، هغه علم نه خبر و، هغه نن خانه نشین شوي دي، هغه فرنټ لاین باندې نه دي، سر فهرست نه دي. سر فهرست به هغه کسان وي چې هغه صرف فن و اداکارۍ بنیاد باندې به یا غواړي شیعه سني اور ولګوي، یا غواړي چې قرآن تفسیر ځانه وکړي، یا به MSX بنیاد باندې غواړي چې مقدسات چیړ کړي، بیا نن لوډ شي لندنو کې ښې مزې وکړي، بیا څه دی یوه مجلس باندې 10-15-20 لاک روپۍ هغوی څه دی پیکیجونه دي. دا ټوله شی نه څه دی د تروړی خوبۍ دي چې امام سجاد علیه السلام چې دوی نه هم تاسې ځان وساتوئ. واما الخنزیر فهؤلاء المخنثون واشباهم لا يدعون الى فاحشه الا اجابوا. اما هغه کسان چې هغه خنزیر په شانته دي، خوبۍ د هغوی خنزیرانو دي، هغه سړی چې هغه ځان یې ښځو په شانته کوي، لباس ښځو غونته، انداز ښځو غونته، چهره څه دی هغه ښځو غونته، ویښتې ښځو غونته، وایي هغوی په شانته حرکات و سکنات انجام کوي. او چې کله هم د شهوت د زنا و د ګناهونو انویټیشن هغو ته میلاو شي، فورا څه دی هغه دوی هغه دعوت قبلوي. دغه کسان خنزیرانو په شانته دي چې دوی نه هم انسان ځان وساتي. واما الكلب، اما هغه کس هغه کې سپي خوبۍ موجودي چې یهر علی الناس بلسانه ویکرهه الناس من شر لسانه، هغه کس دی چې هغه ژبې سره څه دی هر کس ته ازار و اذیت رسوي. خولې نه غټه غوا دی، مثلا خونې کې بچیو نه محفوظ نه، خلخانهو نه محفوظ نه، شوهرو نه محفوظ نه، کور والاو نه محفوظ نه، ملت محفوظ نه، همسایه محفوظ نه، دوستان یاران محفوظ نه، کومې دایرې سل کر کې دی نوکرانو نه محفوظ نه، مختلفو ځایو کې مختلفو شکلو کې سپي والا کردار څه هغه ژبې باندې زیاړې ضرر دي. بازار محفوظ نه، ګاک محفوظ نه، مسافرین څه ګاډي کې وسکینې هغه محفوظ نه، یا مسافرینو کې ځان یو کس ګاډي والا نه محفوظ نه، کلي والا نه کشر محفوظ نه، کشر نه مشر محفوظ نه، چې هغې کې دغه خوبۍ د زیاړو والا او څه عادات یې جوړ شوی دی د زیاړو والا، دا زیاړې کوي، بدې خبرې کوي. د امام علیه السلام چې دا سپی و خوبۍ دي چې خلک ته نه هغه ژبې نه تنګ دي، تاسې دغو نه ځان وساتئ. شپږم قسم څه امام علیه السلام غواړي چې هغه اپریشیټ کړي، غواړي چې تاسو کې هماغه خوبۍ موجود دي چې د اشیاو خوبۍ دي. واما الشات المؤمن، اما د میږي والا صفات او د وزې صفات شو کې دی المؤمن، دا یو مؤمن کې دی چې تجز شعورهم وتأکل لحومه ویکسر عظمهم، چې هغوی کومه وړی دی هغه ته نه شوکېږي، استعمالیږي میږي نه، او غوښه یې خوړای شي چونکې څه کله میږه لوړه کې غوښه به خوري. ویکسر عظمه، اډوکي متیږي پخیږي. نو امام یایي چې دغه میږه فکیف یصنع الشات بین اسد و ذئب و ثعلب و کلب و خنزیر، دغه مؤمن څه صفات میږي په شانته دی، دا به دغو شیرانو کې، لیوانو کې، ترړیو کې، سپیو خنزیرانو منځ کې د څنګه زندگی کوي. گویا ټول نه سخته زندگی د یو مؤمن دی چې هغه نه خنزیر والا اوصاف لري، نه سپي والا اوصاف لري، نه لیوانو والا، نه شیرانو والا، نه ترړی والا، نه خنزیرانو والا. دغو منځ کې به د څنګه زندگی کوي، ځکه چې مؤمن دپاره زندگی دوی منځ کې سخته دی چې هغه سوا د دعا نه بله لاره مانسي چې الله ته دا هر وخت دعا کوي چې خدایه دغو اوصافو نه داسې کسانو نه مو محفوظ وساته. اگر چې دې څه به زندگی کوي نن وخت معاشره کې یو انسان دوره مجبور شي چې هغه دغو مختلفو کسانو منځ کې زندگی کوي، نسای به خنزیر سره وي، نسای به سپي سره وي، نسای به ترړی والا صفاتو سره وي، نسای به څه دی لیوانو والا خوبۍ والا سوي. پروردګار نه دعا ده چې خدای داسې معاشرې کې د ساتلې توفیق مو ته نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.